أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم ناظرین السلام علیکم. نن زمونږه د ابتدایي تعلیم او تربیت 5 نمبر سیشن روان دی. دا ابتدایي تعلیم او تربیت کم مدت چې دی دا هغه دی کم چې مونږ ماشوم لا سکول ته نه وي لیږلي، یعنې د هغه د 2 کالو نه والې تر 4 کالو پورې خواوشا پورې کم دورانیه چې ده، په دغه وخت کې چې کم د ماشوم نشونما کېږي د هغې مختلف مدارج چې دی هغه مونږه روان کړي دي. په ویډیو نمبر 4 کې مونږه د ماشوم جسمانی نشونما باندې خبره شوې وه او 5 نمبر نن زمونږه جذباتي نشونما ده. د ماشوم جذباتي نشونما څه شی دی او دا څه رول کوي، په دې کې به نن مونږه انشاءالله مختلف طریقې د والدینو ذمه دارۍ ده به انشاءالله بیانو. په دې وخت کې ماشوم کې چې دی 2 قسمه خویونه هغه پروان چړاویږي، ځکه چې دا د انسان د تخلیق سره دا الله تعالی په هغه کې پیدا کړي وي. اوس د دې ته بهتر ماحول په ښه انداز کې د هغې نشونما هغه چې دی د هغه یو مثبت یو بهترین انسان جوړولی شي. دا 2 قسمه دي، یو ته مونږ منفي ویلی شو، یو ته مونږ ویلی شو مثبت. دا دواړه قسمه جذبات په ماشوم کې پراته دي. منفي ته مونږه د خفګان، د غصې، د هغه د څیزونو ماتول، په هغه په تیش کې راتلو، دا منفي جذبات دي. مثبت جذبات د هغه خاندل، د هغه خوشحاله کېدل، هغه ته د څه ښه کار نه وروستو د داد میلاوېدو نه وروستو د هغه اطمینان، د هغه خوشحالي، د هغه په څه څیزونو کې بل چر کر حصه اخیستل، هغه په مور او پلار سره تعاون کول، د خپل ملګرو سره مدد کول، دا ټول چې دی مثبت جذبات دي. دا دواړه چې دی دا په دغه وخت کې چې دی کوم ابتدایي ټایم چې دی په دې کې هغه ترقي او نمو مومي، نو دې تربیت سره به ته د هغه یو معتدل په اعتدال باندې مبني د هغه خویونه دا به ته ډیولپ کوې او په دې باندې به نظر ساتې. په هغې کې چې دی د ماشوم په ابتدایي عمر کې د عزت نفس دغه چې دی دا ډېر اهم دی چې د ماشوم سره همیشه د خپل عزت غمي په غیر مخصوص انداز کې دا د الله تعالی د انسان په جبلت کې ایښې ده چې د خپل دننه یو عزت دی. اگر چې ته ماشوم د تر 2 کالو او د 3 کالو ماشوم په باره کې د عزت نفس یا د خوددارۍ یا د خودنمایۍ څنګه ویلی شي، نه دا شته. دا ماهرینو بې کچه په دې باندې کتب لیکلي دي. ستاسو علم کې زه راولم، زما چې څومره خبرې دي دا د سټډي او دغه نه وروستو دي، دې لپاره زه مختلف بکس ګورم او د هغې په رڼا کې د ماهرینو رایې ګورم، د هغې نه نچوړ راوباسم چې هغه لمبا چوړه کیسې دي او تجربات دي، هغه صرف په خلاصه کې زه تاسو ته بیانوم دلته. او عملی طور ما چونکې د تدریس په دوران کې دا هر څه محسوس کړم دي چې یاره د ماشوم عزت نفس څه شی دی. نو په دې وجه د ماشوم عزت نفس به نه مجروح کوئ، هغې له به ترقي ورکوئ. یعنې د هغه عزت نفس په دې مجروح کېږي هغه د خپلو ملګرو یا دا شانتې د ټول فیملی په منځ کې وخل، ټکول، هغه ته بده وینا کول، د هغه په خبره باندې رد کول، د هغه له خبره کټ کول، هغه ته د نه پوهېدو اخواشه دېخواشه، مطلب په یو تریخ انداز کې هغه تکارېدل، نو دا دې سره د دې وړو کې عزت نفس مجروح شي.
دی بیا خپل ځان ناپوه حسابوي، هر وخت د سره دا یو خوف وي چې که زه دا کار کوم نو دا به غلط زمانه وشي، نو د دې وجې نه د هغه صلاحیتونه په دې وخت نه دباوېدل شروع شي. تا ته محسوسېږي نه، خو ته په کور کې چې د هغه سره کومه سخته رویه ساتې او ته د په هر شي مه کوه لکه مات پکې ای به مات دي شي، څه مسله نه ده. ماشوم ورغه څه شی راوچت کو بابا کېده مو اوچته وه دا با دی تا ډسهارډ کو به دی به چې دی نو دا د کار ته روان کو، دی به خامخا ماتول کوي، روانول به کوي، څه شی به اوچتوي، ته به دی فیسیلیټیټ کوي، ته به دته تعاون به د سره کوي، ته به دی چې دی دغه کار کې چې دی نو ودرې نه بریک په وله نه هلې، حالانکې دا ډېر کم مدت دی دا ټایم، خو په دې کې چې ته د سکول ته وروځي نو دا به دی به تا یو پراعتماده، یو کلک، یو صحیح او په ځان اعتبار کوونکی انسان ته یا جوړ کړي، یا به دی هر یو څیز له چې ګوتې وروړي د سره به دا خوف وي چې یاره دا څیز زمانه غلطیږي. نو لهذا د ماشوم د عزت نفس خیال ساتل، که د هغه نه غلطي وشي نو دا غلطۍ درستګي په یو ښه انداز کول، دا نه چې هغه سبا هغه کار له بیا ګوتې نور وړي، دومره تا بې حوصلې کو، دومره تا هغه بې عزته کو، سمپل خبره ده. نو دا نه دي پکار. یا د یو وړوکي نه یو غلطي وشي او هغه بار بار د خلکو مخکې د ماشوم نورو ماشومانو مخکې هغه بار بار دخراول او هغه پې بې عزته کول، دا د عزت نفس سره د ټیس رسي او د کې به خود اعتمادي ختمیږي. نو لهذا د دې قسمه غلطو نه ځان ساتل پکار دي. ماشوم په دې وخت کې ډېر زیات خپل ځان اهم ګڼي. بل پوینټ څه دی؟ ډېر ځان اهم ګڼي چې زه یو اهم انسان، دا اهمیت به ورته ورکوي. ته به دا نه کوي چې دی به اګنور کوي یا به دی چې دی نو د ته به اړو توجه نه ورکوي، ځکه چې دی ده کې دا یو احساس دی چې یاره زه مطلب دا دی یو خاص یمه، زه چې دی نو لکه منفرد یمه. په دې وجه بعضې وخت کې داسې کور کې ډېر ماشومان والدین داسې چې د هغه نه مخکې نور واړه راغلي او د هغې په وجه دی هغه ته فوکس نه ورکوي، نو دا د په دغه باندې په شخصیت باندې ډېر زیات بد اثر پرېوځي. هر څومره که ډېر دی ټولو ته ایکولیټي په ماشومانو په منځ کې چې دی یو شان سلوک کول، خاص بعضې جنکۍ لکه موږ به دا ووایو په بعضې کورونو کې هلکان دي، دا هم چونکې بچی دی الواد دی، په ده راتلونکي ژوند کې دی دا ماشومه به د چاته ودیږي، د یو غټ کور سربراه به جوړېږي او د دې ماشومې نه به خاندان ډیولپ کېږي، دا به یو ښه خاندان ورکوي معاشرې له سبا. نو لهذا ته دې ته اهمیت ورکړه چې له دې شخصیت سازي مو وشي، دا نه چې هغه وړوکي ته تا یو ګفټ ورکو، دې تر هغې نه کم ګفټ ورکوي یا ته پیسې ورکوي بل ماشوم ته په مقدار کې داسې حساب کې چې هلک ماشوم دی هغه ته مقدار کې ډېرې پیسې او دې ته یې کم ورکړو، دې نه اوس احساسي کمتري دې په دې کې راوسته چې زه ولې کمه یم، ما ته ولې داسې توجه نشته. نو په دې وجه باندې که ته وګورې پیغمبر پاک چې دی نو د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته چې څومره پروټوکول ورکړه دوره هېچا ته نه دی ورکړی، چې هغه خفه شوی دی نو هغه بل چا نه دی رضا کړی، حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها خبره هغې منلې ده او هغه د کور د حجرې چې دی نو هغه پیغمبر پاک فاطمې رضی الله تعالی عنها ته کولاو کړی دی. دغه شانتې چې دی فاطمه رضی الله تعالی عنها به چې کله راله پیغمبر پاک ورته خپل څادر غوړاو، یعنې دا د اسلام اصول دي، دا مو ته اول دین ښوولي دي چې دا په ماشومانو یا په دغه کې چې دی فرق کول، بلکې ماشومان جنکۍ چې کومې دي هغې ته ډېر زیات پروټوکول ورکول، ډېر زیات قدر ورکول، دا زموږ هغه د اسلام او د الله له طرف نه هم حکم دی او دا ماشوم به هم د معاشرې یو ذمه داره دغه فرد دی. نو په دې وجه باندې تاسو کوشش کوئ چې دا کوئ. دویم دا چې یو ماشوم کې بل یو خوی دی د ذمه دارۍ اخیستو، لکه مثال په طور ته په ماشوم څه شی راوړې ډېر زیات خوشحاله شي، لکه نن یې تا ته پیزار راوړو او تا هغې ماشوم ته لږه غونته کې پروټوکول ورکړو، دا د 2 کالو نه اپ لکه ماشوم دی غالبا د 2.5-3 کالو پورې، دا وړوکی به څه کوي، دی به تا که مور ده که پلار ده څه کوي به چې دا پلار د بار نه کله راشي او دی پیزار وباسي، دا ماشوم به فورا دننه وړي او که دی بوټان نو دا بوټان به دی ترې نه یوسي او ولا به چې دی فورا چپل له وړي او په دې تمه به چې ما ته اوس دا دراکي او شاباش وي او که نه نر سړی نره ښځه راته وي او که نه وي راته. نو لهذا دا چونکې تا پې کار هم وکړو خو ده کې د احساس د ذمهداري هم پیدا شوه چې دا زه یو کار کوم او دا کار اهم دی. دغه شان په وړو وړو کارونو کې ماشومان شاملول او د هغې نه کار اخیستو. کله ستا په دغه کې یو کچن ګارډن دی
په خپل کور کې رمبې دی ته په هغې باندې کار کوي دا ماشوم ځان سره انوال کا رمبې دی خوا کا ماته لږې لوټه کې اوبه راوړه شاباش تا وړو واړه کارونه چې د په شخصیت کې کوم کار کوي دا چې دی نو غټ غټ کالجونه یونیورسټۍ نشي کولی بس دې وخت نه د ذمهدارۍ وپېژندلې دی پوهېږي چې ښه کار سړی وکړي په هغې مور او پلار خوشحالېږي او سړي ته داد میلاویږي لہذا کار وکړی دی خو شخصیت سازي روانه ده دلته نو لہذا د ماشومانو باندې په خپل کور کې د خپل شعبې متعلق ستا څه شعبه ده هغه شعبه کې دی شریکول زنانه ماشومان جینکۍ ځان سره شاملول نارینه خپل هلکان ځان سره شاملول نو دا بسې دا به د دې ماشوم په شخصیت سازۍ کې به ډېر زیات اهم کار کوي دویم دا ماشومان لبونه نه منې کول د وړو سره د خپل چاپیرچول وړو سره لبې دې کې د معاشرتي ژوند هم زده کوي او د ده په جذباتي نشونمان کې دا تاسو سره زه ټول جذباتي نشونما سره لګیا بحث کوم ګوره هغوی به لبې کوي نمبر به یې راځي کله د کرکټ کړی بال ویشتی کله هغه ویشتی دا چې نمبر وار دی کوي نو دی به د خپلې پیرې انتظار کوي نو په ده کې قوت برداشت راغی ضبط پکې راغی لبې د زړه غواړي خو نمبر یې نه دی نو دی اوس انتظار کوي دی بل ملګري له نمبر مکور کوي نو د دې سره به د په خپلو جذباتو د قابو کولو په خپل نفس باندې د قابو کولو تربیت کیږي نو لہذا دا ټولې که لبې دي پیغمبر پاک حضرت عایشه رضی الله عنها چې کله وډۍ کوي وړه د ملګري ورسره راغلي دی ورسره ناست دی حالانکې که تاسو عام وایي نو وایي به چې ګوډی بوت دی بوت نه دی هغې نه هغه د ماشومانو د لویولو یو تربیت دی د وړو پیغمبر پاک هغې منع نه کړی خوشحاله شوی دی یعنې د وړو لبې چې دی دا نه منې کول د دې سره دا هغې صلاحیتونه اوچتېږي دا نه چې بس سکول او مدرسه په منځ کې دغه لوی واړه دغه سټپ ته موږ روان انشاءالله د سکولینګ دور ته چې موږ ورسو بیا به تاسو ته د تعلیم او تربیت په موضوع باندې موږ خبرې کوو چې والدین به څه کوي استادان به څه کوي دا انشاءالله زمونږ یو سلسله ده د یو برفور شخصیت چې ماشوم موږ 13 سال ته نه دی رسولی تر هغې به دا سلسله انشاءالله جاري په دې کې به مختلف دغه راځي الحمدلله ډېر زیات ښه مواد دي موږ سره د هغې نه به اساتذه ته هم ډېره زیاته فایده میلاویږي اساتذه به تدریس څنګه کوي دا به ټول انشاءالله مخې ته راځي او هغې ته به موږ د تدریس د مختلفو درجو طریقې هم په دې کې ښیو نو د هغې نه والدین هم فایده اخیستی شي ځکه د والد هم دوره ذمہداري د استادانو نه ده چې څومره د والدینو د ماشوم هلته 5-6 ګنټې تېري او دلته چې دی 18 ګنټې تېري په کور کې نو پکار دا دی چې د دې خبرو نه د والدین هم خبرې او چې هغوی د یو ماشوم موږ په شریکه د ماشوم تربیت وکړو چونکې دا وړوکې چې موږ تیارونو دا د چا بچی نه دی بلکې دا د ټول قوم بچی ځکه چې د نه سبا یو ښه وزیر اعظم هم جوړېدی شي نن مله فایده ورکوي د نه سبا یو ښه انجینر هم جوړېدی شي مله فایده ورکوي د نه ښه یو ساینسدان هم جوړېدی شي مله به ترقي ورکوي د نه ښه یو ټیچر هم جوړېدی شي قوم بچو له به ترقي یعنې یو وړوکې دا د چا یوازې انفرادي نه دی دا نه قوم اساسي دا زموږ د شریکې بچی د ټول قوم بچی نو لہذا استاد والد دا به دواړه په شریکه باندې ځي ځکه د دې سیشن دا زما د کلونو راسې سوچ چې زه څه وکړم څه طریقې سره دا دغه وکړم چې را دا ماشومانو د تربیت چې دی د دې تقاضې ټول خلک وپېژني نو د هغې دا یو سلسله ده چې دا موږ روانه کړې ده په دې وجه باندې موږ له پکار دی چې موږ د ماشومانو هر قسمه سور دغه چې دی تربیت د هر پهلو نه خبر شو ماشوم یو کل دی دا سور تربیتی مدارج چې دي د هغې پارټ دي حصې دي د در شخصیت حصه جوړېږي د جسمانی هم ضروري ده معاشرتي هم ضروري ده سماجی هم ضروري ده جذباتي هم ضروري ده مخې ته نور راځي انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به مونږ مزید چې دی مخې ته ځو چې د ماشوم په دې وخت کې نوره کومه نشونما ده کوم مدارج دي نو په هغې به خبرې کوو ډېره مهرباني والسلام السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته